بابا په مجمع کې بدا سي زرګونه خلق ناستو یو وخت تقریر کو داسې چې تقریر کو نو خاموش شو سره راپور تک ویسل دینار پکار دی صاحب بابا د بغداد چې د سلو دینار وو او ور سړی کور ته ودانګل او دا میانه راوړلې او دا ملک ډک شوی نه 100 روپۍ پکار دی یو کس نه واغستی ودا رک لال بشو په بغداد کې شونیزیه وتوي په هغه مقبره کې یو باجمار ناشته دا پیسې به ورلور کې او مال به راو غوړي په مقبره کې باجا غږی مال به راو غوړي بابا دنیا ناشته د خاموش دي دلته نظر لګي په هغه مقبره شیبه دا جدا خلق د مغال مر یقیس علی نفسه خود ځان ګمان په خلق مړه پرې سره پیغمبر د دیوال نه پلند پیجنی نو بس ځکه لوي مچلې ونه سره لیونه خبرې کینو او چې سره لیونه له ته چې دا د روغ خبرې کو ختم لیونه هغه لیونه خبرې خود کې روغ نه لیونه او چې سړی عقیده برباد دا وغه دا وي خلق یې را عمولا دا وي د لیونه نه اورېدي لیونه خبرې کوي ته د سمو خلکو نه دا واوره پیسې واغستې شونیزي مقبره ته چې ورسېد یو بابا سترګې پټې دي نه ملنګ خوځو سترګې وغړولې وې دا 100 دینار بابا د بغداد را کړی سلام ویلې ده چې د بابا د بغداد نومي ووري د پسړی څخه چالو رو ورسې چې هوش کې راغې وې دا تا مخ کې شو ویلو وې بابا د غواړي وې چې زه خواسم جرمدارم چې ما سره وسه کوي زه خو باجه غوما وې دا 100 دینار هم را کړیو راځه چرې وستلو یا مجمع د بابا په منبر باندې ناس دی باجی والے داسې ودرو ځان سره وې د خلکو تخپل قصه وکا د خلکو تخپل قصه وکا وې لکوانه کې په می باجه غولا او ډېر خواص مې لسونو له خلکو بوتلم بلا پیسې برا سره وي خو چې زوی پښوما او بوډا شوم نو مېلس لوم څوک نه پوجي او بس پیسې نشتا رالم دې مقبره کې د غم ناشتم یو خپل عادت راکیو ماول دې مړو ته به وګه بس ناس وي نو چې دې مړو ته یو دور رسیدا باجو غولا د یو قبر نه आवाज راغی چې بدبختا هغه ژوندۍ خود نه تنګ منبړم د نه تنګي وزه د دې جنا نو دې وخت کې مې یو قصیده ویله وې دې وخت کې لګیاو ما چې یا خدایا طالب د قیامت پورز باندې نیکان او صلحا دلوی ډالو او تخبو د عملونو سره درځي زبنده عاجز بد ګنا سره درځما الته ژوندوم را شړلې ما دا مړی مې مقبره کې نه پریدي د حشر په میدان بم خالی جوړې ستا دربار ته درځما نور بکتام د خپل دره او شړل بیا به سهالي نو چې دا قصیده مې څنګه پوره کول نو ستا قاصد او خوځولم او ماته وی چې بابا دا 100 دینار راغړو او وی چې مال رو غواړه هغه باجه هغه ته پډاګ ویشتا او زما توبه دا او زه د بابا مرید شوم سبحان الله دا هغه د نظر خوندان هغه خلکو چې د دې په هغه بابا د بغداد یو مقام فرمایل لو کشف عورت المرید قد زما د مرید عورت بربند شو او دا په مشرق کې دی او زه په مغرب کې ما عبدالحق محدث دهلوی ذکر کړی دی بابا د بغداد فرمایل زه بد د په عورت پرده واچو سبحان الله تر قیامت وی د مریدانو لسما لراکو لوی ځوان غوث الاعظم فرمایل وی باری تعالی مال د مریدانو لس راکو تر قیامت چې سلسله کې سو ناراضي ماته وی چې دا مریدان چې ستا په سلسله کې تر قیامت راضي دا به جهنم لنزي دا به جنتيان سبحان الله تر قیامت د مریدانو لس وی چې مان